دا لس صفات د دې لسو صفاتو خلاصہ او د دې نچوڑ ځان کې پیدا کول ضروری دي. کم سړی چې ځان مسلمان بولی او د اراده لري چې زه د مسلمان د الله په نزد وګڼلی شم، نو هغه پکار دی چې دا لس صفات په ځان کې پیدا کړي. ټولو نه اول مسلمین او مسلمات ذکر دی. اسلام ما تاسو ته وی چې مسلم سرنډر کېدلو ته وایي، مسلم تسلیمېدلو ته وایي. ټولو احکام الهیو ته عملاً غاړه کې ښودل، یو دی قولاً غاړه کې ښودل. قولاً غاړه کې ښودل دا دی چې ته وایي چې او دا خبره زمانم په خولې ووایي، خو عملاً یې نه مني. او اصل شی دی عملاً یو کار په ځان کې راوستل. یوه ښځه چې کله یو خاوند سره د هغې نکاح کیږي، نو دا ښځه دا سړی قبول کی او دا سړی ښځه قبوله کی. نو یو په خولې قبلول دي، یو عملاً قبلول دي. نو که دا ښځه دا سړی قولاً قبول کی او عملاً لګیاوي، ټول ورځ نور خلقو سره خبرې کوي، نو ته دې ته ویلی شي چې دې قولاً منلی دی، عملاً یې نه دی منلی. او اصل شی دی عمل. د خولې او د زړه منل چې دي دا خفیه شی دی، خو چې کله په زړه کې دننه اقرار موجود وي، ایمان قرار وي، نو بیا بدن د هغې مطابق عمل کوي. نو اسلام نه مراد دي ټول احکام الهیو ته عملاً غاړه کې ښودل. ښځه به هم او سړی به هم د الله چې څومره احکام دي دي ته به عملاً دوی تسلیم وي او عملاً به دا ټولو ته دوی غاړه ایښې وي. د هر یو څیز چې وخت راتلو دی به ورته چمتو وي. دې ته ویلی کېږي المسلمین والمسلمات.